نن په د میرنواز په جرګه حال د نانوخیل کوم په نوم بندلو دا ته د میش د نانوخیل کوم یو جرګه وشوه چې په غیشه ماشاءالله ډیر په ښه انداز سره او ښه مشرون راغلي وي. څه فیصلې وشولې خو چند د میش داس خیلي نه دي چې هغه ځلالخیل، ایمارخیل، عبادخیل هغه په دا ټیم موجوده نه وي. نو میش د هغې د پوره چې کومې ایجنډا وه عام مخر کړله تر 19 تاریخ پوره. په 19 تاریخ د اتور پریز په 3 بجې انشاءالله د میش بیا یوه جرګه وي او دا ته ویس دا کومې مسلې مسایل چې په دا راون دي او په علاقې شي یا ټینګې دي یا ټمبکې دي دغې د پوره انشاءالله د میش یو نانوخیل کوم یو خپل سوچ فکر جوړ کړی دی، یو خپل سوچ فکر هم دی او انشاءالله هغه ډیر مثبت وي د کوم د پوره د نانوخیل کوم د پوره جامع چراونه دي دغه د پوره نانوخیل کوم یو میټینګ وغوښت په دا میټینګ دا کرنٹ میټینګ وکنه په دا میټینګ شي دا طے کړل چې پغلا 19 تاریخ هو اتور پرز بیا ټوټل نانوخیل میټ غوړي سره اهم فیصله متوقع دي په دغه شو د میش کی میټینګ شوی دي دغه ټینګ میش د مسجد ټینګ ته خارجي تحسین پیش کوي اده میش د پوره قابل قدر دي لیکن د میش خپل ټینګ په دانا مخشه ها شوی دو او هغه ټینګ نور هم مثبتوي او ان شاء الله میش امید ساتي چې د میش ټول مشرون په مخشه 19 تاریخ باندې روشي میش بهتر فیصله کوي چې عام میش مخشه قدم آی د مسجد سره پکیم طرز وکړي او پکیم لیول باندې میش ور سره لور شي نانوخیل کوم خپل یو مخصوص میټینګ کوي په یغ نه بعدو مخشه لا عمل ته کوي.